بسم الله الرحمن الرحيم. شرح العقائد النسفية، درس نمبر 15. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وكمل أتباعه وبارك وسلم عليه. اعلم أن الأحكام الشرعية منها ما يتعلق بكيفية العمل وتسمى فرعية وعملية، ومنها ما يتعلق بالاعتقاد وتسمى أصلية واعتقادية. والعلم المتعلق بالأولى يسمى علم الشرائع والأحكام، لما أنها لا تستفاد إلا من جهة الشرع، ولا يسبق الفهم عند إطلاق الأحكام إلا إليها. وبالثانية علم التوحيد والصفات، لما أن ذلك أشهر مباحثه وأشرف مقاصده إلى آخره. اول د هر سنه دا خبره ذهن کې ځان سره کینوي چې استعمال د کلمې د علم دا پچن موازیو کې کیږي. ها پکم موضوع کې چې مقصود جواب عن سوال مقدر وی یا مقدر سوالی دا غسوال مجاب کول پکاروي، په دغه موضوع کې مصنفین و مؤلفین ایراد د کلمې د اعلم کوي. یو ځکه پټ سوالی دغه سوال جواب کول غواړي، نو په دغه ځکه چې کله جواب مقصود وي د سوال مقدرنه، په دغه ځکه مصنفین او مؤلفین عادت د سلری چې هغه ایراد راوړل د کلمې د علم کوي. دا یو ځای په خبره باندې پوښ. او دویم ځای په کوم موضوع کې چې مقصود د مؤلف او د مصنف واردول د سوالی سکی سوال واردی یو سوال روړل غواړي، نو په موضوع د ایراد سوال کې مصنفین او مؤلفین عادت د سلری چې هغه ایراد د کلمې د علم کوي، د علم روړي سوال واردی. دا دوش او درې موضوع د ایراد د کلمې د علم د هغه موضوع دی چې چرته مقصود د مؤلف او د مصنف تمهید للمقصود وی، چې کله د مقصود ته تمهید کړي نو په دغه ځکه د ایراد د کلمې د علم کوي، لکه دلته یا بلفاظ دیگر چې کله مقصود د مؤلف او د مصنف تحقیق د مقام وی، چې کله تحقیق د مقام کوي نو د غزي کې اعلم پويشا، ځکه مقصود په دې کې سوي ایقاظ د مخاطب وی، ایقاظ د قاری وی، ایقاظ د طالب وی، ایقاظ د متعلم وی، ایقاظ د معلم وی. د دې ایراد د کلمې د علم په دغه موضوع کې کوي. علم ذکر وړي تاراوی خي یا ایقاظ د متوجه کولو د مخاطبي کدی وی خوي نو تنبیه وی چاله کوي خوې خو متوجه شي. او د سړې پر اپاسي چې خوا به غفلت باندې ود اے کتاب تا ناس طالب جانا چې ناسته کتاب تا په طالب خورې به مولا شي په کتاب پروت یو یاد وشین کی خالونا
نو علم ورته ځکوي چې شینکی خالونه مې یادو دي خو متوجه ربیدار شمو د کېګا جټي مو یا خو ویخي خو توجه دي نشتا اعلم توجه پیدا کا مګور ډیر مقصودی مقام دی یا مقصود را نږدې دی اول نه دی ګوره متوجه کول غواړم کدی ته متوجه نشوي نو نږدې مقصود را روان دی بیا بل ته نه پويږي الکه پوي نشوي نو ایراد د کلمې د علم په اداغه چن موازی ادر تمام مخې تکي خودل الکه کې می خودل کې می نه خودل خدا خوش اوس با غزړه کیسو کو دغه وړي رسالې د نحو امیر چې ان حرف د حروف مشبہ بالفعل نا اسم غواړي خبر غواړي خو اسم منصوب غواړي خبر مرفوع غواړي د عبارت کې با تعین کو د اسم د ان او د خبر د ان بیا مخ کې راکا ګور سره په پښتو پوښوي کنه ان الاحکام الشرعیه یقینا احکام شرعیه چې دي هغه منسوب ال الشرع نو په دې عبارت کې د الاحکام الشرعیه موصوف صفت اسم د ان او منها ما يتعلق بكيفيه العمل دا خبر د ان ولکه پښتو باندې پوښوي کنه او منها کې دا من دا ور سره ذهن کې واچوي او سیر ته کېدا چې دا تبعیضی دی او ما درته دا قاعده مخ کې نه ویلې و چې په من کې حقيقي معنی صدا تبعیض او دا بیانی چې دی او دا نور چې اخلي وایا اټول مجاز دی هغه دا خص د پاره به قرینه اخلي نو دا بتا ته یو بلځي کې طالب جان الله ستر کوي په مسله د تبلیغ د عوامو د امیانو کې ته چې خصم ته پیش کې ولتکم منکم امه يدعون الى الخير يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر كتأمرون بالمعروف قاریان شته درک ها باید وی دي تاسو کې یو جماعت نو من د تبعیض دی وتوایا دی بدرته وی ولې فلان تفسیر نه دی لیکلی چې من بیانی دی تبدل ترواج چې د من حقيقي معنی تبعیض دی د نور مجازي دی او فلان لیکلی دی چې دا څه دی لکه دا د تبعیض دی او بیا ورته اصول شاشي پیش کا متا امکن العمل بالحقیقه سقط المجاز ترسو چې د یو لفظ په حقيقي معنی باندې عمل ممکن وي مجازي معنی ساقطه ده دلته عمل بالحقیقت ممکن دی دا کار د علماو دی مفسرین په اقوال لري په خبره پوش د مجازي معنی اسقاط تم کوا چې تی ساقطه سقط المجاز اتوماتیک په خپل ساقطيږي اغستیم نش دا به تعالی غزي کې کار درکې اوس کتاب شریف تک ته ګوري الاحکام الشرعیه اسم دان منها ما يتعلق بكيفيه العمل خبر د ان اغه اسم دان نو دا خبر دان نش تردیز خو زه شک بنوي ان شاء الله کنه خبره تردیز حل شو اوس پیدا سي ورزو یو ځل ترجمه کوو بیا پیراته ویو نو بیا به حل کیږي بیا به د ټکی خبرې کوخه علم پوښا ان الاحکام الشرعیه یقینا احکام شرعیه چې دي شرعیه کې دا یا نسبتی ده هغه احکام منسوبه الی الشرع مراد دي منها بعض د دینا ما هغه دی يتعلق چې هغه تعلق نسی بکیفیت العمل په کیفیت د عمل پوری لکه نو د فرضیت کراهت استحباب سنتیت دا سيزونه هغه باندې خبرې کوو واپس پرته ویګو ها نباز دغه دی چې هغه تعلق سره پوری نسی د کیفیت د عمل پوری وتسمى فرعيه وعمليه او دغه قسم چې هغه تعلق نسی د کیفیت د عمل پوری
نامه خودلې شوی د دیتا وی فرعیه عملیه. ولی ځکه د دې تفرع او تفریع شوی دا په علم الاصول او علم العقاید باندې اورته حیثیت د اصل لري. دې ته فرعیه وي، دې ته عملیه وي، ځکه د دې تعلق د عمل سره دی کنه. دا ټول خبرې کو خو ترجمه یو ځلوک. ومنها بعض د دغه علم احکام شرعیون ما دویم قسم هغه دی يتعلق بالاعتقاد. دروازه بند کړه چې هغه تعلق نسی د عقیده پوری وتسمى اصلیه و اعتقادیه او دا یادولې شي نوم ورته خودلې شي یا نوم ورته خودلې شوی دی اصلیه او اعتقادیه دا وته وي. اول ته فرعیه او عملیه وي او دویم چې داغي تعلق د اعتقاد سره دی هغه ته اصلیه او اعتقادیه وي. الکه پوښ لیکنه اصلیه وته ولي وي وضاحت کو سرسری وره دغه د فرعیه او تفریع پدې کې دا هغه ته په منزلي د اصل لې او اعتقادیه ورته ځکوي چې مقصود د دین اعتقاد وینو د زړه عمل وینو خلق په عقیده جوړی نو عقیده خود عقدې نه دی عقده غټه ته وي خلق زړه دې سره تړلې غټه کړي وینو ځکه ورته اعتقادیه وینو. پوښوي اوس دې ځکه لګ ذهن کې یو بل خبره مواچوه او هغه دا چې تر دې پورې حضرت علامه تفتازانی رحمت الله علیه اصالتن تقسیم د حکم شرعي کو قسمین ہوتا او طبعا اس کوي تقسیم د علم کوي قسمین ہوتا. تاته حکم سکو لگا تقسیم کو حکم شرعی سو قسم دی دعا درته سووي باز داغه ناغه دی چې هغه تعلق نسی سپوري او هغه تسوي فرعیه او عملیه او باز احکام د شرع هغه دی چې هغه تعلق نسی اعتقاد پورې هغه تسوي نو وصالتن وبالذات تقسیم د چيو کو د حکم او استبعنو بالعرض تقسیم د چا کوي د علم کوي. والعلم المتعلق بالاولام علم دس علم چې هغه تعلق نیون کوي صيغه اسم فاعل لخه من مضمون ما قبل اخر مکسور هغه صيغه اسم فاعل فاعل وته وي. هغه علم چې تعلق نیون کې دی بالاولا پاغړم بني قسم د احکام پورې ډم بني قسم کم یو چې هغه متعلق بکیفیت العمل دو کم علم چې دغه احکام سره تعلق نزي یسمى علم الشرائع والاحکام دغه تسوي یادول شي په علم الشرائع او په علم الاحکام باندې دا ولي ولما انها لا تستفاد الا من جهه الشرع دي وجنا نما زائد دخل ما کی لانها لا تستفاد زکدا نه مستفاد کیږي مگر د جهت د شرعنا مستفاد دي نو زکه ورته علم الشرعي وي. ولا يسبق الفهم عند اطلاق الاحكام الا اليها او چې کله حکم ذکر شي مطلق نو ذهن تبادر او جلتی نه کوي او سبقت نه کوي مگر دی احکام ته نو ذکر ورته سوی احکام ورته علم الاحکام ورته وي چې حکم ذکر شي مطلق نو ذهن دی خو سبقت کوي نو ذکر ورته علم الاحکام وي. الکه تاسو پونه شوي ولا يسبق الفهم سبقت نه کوي فهم وړاندېواله مبادرت او جلتی نه کوي فهم عند اطلاق الاحکام په وخت د مطلق والی د احکامو کې چې احکام ذکر شي مطلق الا الیها نو ذهن سبقت نه کوي مگر دیتا نو ذکر ورته یو خو مستفاد د شرع نه دی بل چې کله مطلق ذکر شي نو ذهن سبقت دیتا کوي نو ذکر ورته علم الشرع والاحکام وي. پدې پښتو پوښوي کنه وبالثانيه سمانا د عطف دی
پچا باندې په اولا باندې تا ته لیکلي عین او طا او دا عین او طا تا ته لیکلي په بالثانیه باندې نو دا معطوف شو هغه معطوف لیش او تا په خوا په زمانه کې یو قاعده مان اوریدلې و چې کم شی مذکور وی په جانب د معطوف علیه کې هغه سزبا مقدر وی په جانب د معطوف کې الته چې موږ وکتل الته مذکور سو والعلم المتعلق بالاولى نو هغه دلته مقدر کا والعلم المتعلق بالثانیه او هغه علم چې تعلق نیون کې دی بالثانیه په دغه دویم پوری الک دویم سو اعتقاد وکنه ناغي تسوي نو هغه مسما کول شي علم التوحید والصفات هغه ته علم التوحید والصفات وي نو کوم علم چې متعلق په احکام متعلق بکیفیت العمل هغه تسوي علم الشرائع والاحکام او کوم علم چې متعلق دی وایا ما يتعلق بالاعتقاد چې عقیدی پورې متعلق دی هغه تسوي وایا عائشہ بس علم التوحید و صفات ورته وي نو دې ته وي تسمیه د علم په وایا په موضوع د علم په اسم د موضوع د علم علم کلام موضوع صدا اثبات التوحید و صفات او د علم تسویل شو علم التوحید و صفات تسمیه د علم باسم موضوعه شو کنه شو دا ولی ویلما ان ذالک علم التوحید و صفات وتذکر ویل شو چې دا توحید اثبات د توحید او اثبات د صفات د خدای عز وجل وعلى شانه اشهر مباحثه علم کلام کې خنورم ډیر شزونه بیانېږي عذاب قبر بیانېږي نبوات بیانېږي کرامات بیانېږي معجزات بیانېږي حقایق د شیو بیانېږي په خبره باندې پیږي خدا چې علم توحید او صفات باندې مسما شو دا ولی ځکه د اشهر مباحث کې هغه مشهور مباحث دي او اشرف مقاصده او د علم کلام ډیر مقاصد دي خو هغه اشرف مقاصد پکې توحید او صفات نو ځکه په دې مسما شو الکه پښتو باندې پوښوي که پوه نشوي تاسو ورېدلې د علماونه وی شرف د علم په اعتبار د شرف د موضوع د علم وی علم کلام اشرف د علوم كلها دی ولی لکه موضوع اشرف د موضوعات د ټول علومونه ده کنحو تراشق والکلمه والکلام دی په خبره باندې پیږي فقه تورش افعال د مکلفین دي طب تورش بدن د انساني موضوع ده د هر علم خپل موضوع وي خو د دې علم موضوع ذات الباری عز وجل صفات الباری عز وجل نو د دې موضوع اشرف د موضوعات د کل علومونو نو علم الكلام اشرف العلوم شو او کته په دې باندې خو کتابونه لیکلي شوي دي مولا علی قاری په شرح د فقه اکبر کې د علم کلام په زم کې ډیر اقوال لمتقدمین علماء ذکر کړي دي هغه پر ردود کړي دي امام غزالی رحمت الله علیه یو علم کې په ډیر طولانی بحث کړي دي یو ډیر دوخیم کتاب سو جلدونو کې لیکل شوی ذم الکلام و اهله هغه د علم کلام تضمیم کړي مذمت بیان کړي هغه سره بسګي وی جی علم کلام دو قسمه دي کنه یو علم کلام د متکلمینو دی یو علم کلام د فلاسفه دی علم کلام د متکلمینو باندې د چاپلارم رد نشي پیش کولی او علم کلام د فلسفو په هغه خو اول مونږ رد کو دغه غوي چې سبب مؤثر پس سبب مؤثر مسبب کې دی خو هغه سوی طریقه د تعلیل اختیاری هغه وی چې علل اربعه موجود شو علت فعلی غی سوری و مادی معلول به البته موجودیږي دې کې د اذن الباری دخل نشتا لکه پوه نشوي همون وی چې نه پس د علل اربعه د وجودنا د وجود د معلول دا راضی خودی کې اذن وایا دخل د اذن الباری عز وجل لا محاله تشتدي خالق كل شيء دی
او دی وینه چې علت راغې بس معلول موجودیږي د الله تعالی په کې سکار دی دی الله تعالی معطل ګڼي دا خو کفر دی دی طریقه د تعلیل مختاری د دې په مقابله کې بیا معتزله دي اغي طریقه د تولید اختیاري طبعا بس وی چې خزو خاون ملو شو وی بس بچي و پیدا کیږي الله تعالی په کې د ارادي څخه دخل لې هم بي دي نه دي موږ وی چې نه خدای تعالی اسباب پیدا کړي بیا مسببات پیدا کړي سبب مسبب کې اثر لري خودي کې د اثر باری تعالی پیدا کړي موثر حقيقي ذات باری تعالی دی علم کلام دو قسمه دی علم کلام د متکلمین او علم کلام د فلاسفه علم کلام د متکلمین هغه دی چې باغی کې قواعد اسلامیه ثابت کړي دي بالدلایل العقلیه والنقلیه په دلایل سمعیه او عقلیه دواړو باندې ایو علم کلام د فلاسفه دی نو پاغي کې هغه خپل هغه بیکاره عقاید چې خدای تعالی واحد دی او دا غنه یو صادریږي وغنه بیا لس عقول ته صادری او بیا عقل فعال د دنیا نظام چلی او بری تعالی معطل غني نو دغه علم کلام د فلاسفه او دغه مذموم دی دغه حرام دی دغه ناروا دی په خبره باندې پوښښ کپوی نشي راضی ورپس وقت كانت ما خو وی چې دا بيخیم را رسول وي خدا اوس د سې چې دا اوس ډیر لوی بحث غواړي دا مونږ چې کوم ویلو دی کې درې ورځې بحث دی تاسو ویګنه بس کتاب لاړو مخ یا درې ورځې بحث پدې کې شته یار او دغه دفه د سوال له وخت کانه چې علم کلام نبراس وغیرہ لیکلي چې دا د سب بدعت کړي دي مړ د دې علم تدوین او د دې علم دا خبره دا خیر القرون کې نه وي نه صحابو کړي نه تابعین کړي نه بل چا کړي اته ډیره توره کړي د کتاب دی لیکلو دا د بدعت کړي وقت كانت سره دغه اعتراض جواب ورکړي چې کل بدعت ضلاله و بیان وی کل بدعت ضلاله و د ضلال بچیا لاغو یو علامه تیبی لیکلي چې کل بدعت سیئه ضلاله هر بدعت سیئه گمراهی ده بل دادا چې کل بدعت ضلاله نه د علم کلام بهر دی کته دا داخل غنی دی بتا علامه تفتزانی بداغي جواب کې جدا مخ کې خلق نو لیکلې مونږ لیکلو دا ولی تاسو به جواب وکړي الکه تردیزی باندې تاسو پوښوي کنه نو چې کله تردیزی پوښوي کنه نبیا د شرقید یو شرح ده هغه ته کنز الفرائد وای په خوانه شرح ده د موزر د نیکه د وخت و دا ګوري زوړ کتاب هغه دلته په دې حکم کې څه خبري کړې دي زما ډېره خوښی شوې په خبره باندې پوښ او دا خبره تاسو ته پکارم دی ښا اعلم ان الاحکام الشرعيه اعلم ان احکام الشرعيه وی دا احکام جمع د حکم ده و د حکم وشپک معناګانی دي یادان سره ولي کوي ښا یو د حکم معنی ده حکم راضی په معنی د نسبت تام خبری نسبت تامه خبریه نسبت تامه خبریه دویم ادراک د نسبت ادراکو نسبتین حکم راضی په معنا د ادراک د نسبت دریم محمول لقضیه حکم راضی په معنا د محمول لقضیه وضاحت د دې کومه چونکه وخت لګ دی نن هم صرف ذهن تیاروم یا سبا دې کی خبرې کو دې خبرې دی ګوره سګب خو نه او سلورم چې دی حکم په معنا د مجموعه قضیه حکم په معنا د مجموعه قضیه او پنځم حکم راضی په معنا د خطاب الله تعالی المتعلق بافعال المكلفين باقتضاء وتخير سمې درته ویل خطاب الله تعالی خطاب د خدای تعالی دی المتعلق چې تعلق نیون کې دی
بافعال المکلفین په افعال د مکلفین پوری په اقتضا او په تاخير بعضی کې اقتضا د نکي چې دا کار وکا بعضی اقتضا د ترک دا کار د نکي چې مکوا بعضی کې تاخير د لدر کې چې هغه مباحات دي سو معنا غانې شوي پنځه شپږم حکم راضی په معنا د اثر مرتب د اثر مرتبه سره شپږ معنا غانې شوي کنه اوس دام یاد کا چې دلته د شپږم معنا خو مراد نه ده پنځه پاتې شو اثر مرتب علی شی د حکم دغه معنا د مراد نه ده دا خو چوټی شو املان دنه پیرازا پنځم تراش خطاب الله تعالی المتعلق بافعال المكلفين باقتضاء وتخير خبره باندې پیږي کنه دغه مراد نه ده په خبره باندې پوه شوي ځکه مراد نه ده چې کچرته مراد د خطاب د الله تعالی نه احکام شرعیه واغستلی شي په خبره باندې پوه شولې کنه او دلته احکام شرعیه ذکرم شو نو دا خرابي براشي چې لازم بشي اضافت د شی الی نفسه او دا باطل له په خبره باندې پوه شولې تکرار به لازم شي د مضاف له احکام شریعہ میں احکام سے مراد خطاب اللہ ہو اور خطاب اللہ بھی شریعی ہوگا ایک شریعہ مضاف الیہ ہے تکرار لازم آئے گا تکرار د مضاف الیہ براشدغه خرابی راځي شریعت الشریعہ دا برش ان شریعت الشریعہ دا معنی بش او دا ناجایز دی او که په معنا د محمول اخلي دغم ټیک نه دی دغه د کیفیت د عمل نامه صد هغه محمول له او احکام محمول شو دا بل خرابی راشي ګوره بچي دا کیفیت د عمل چې دی کنه ما درته سوویل چې دغه محمول له کیفیت دا قضیه ویخه او قضیه کې دو شیزونه یو موضوع وی بل سوی محمول وی او موضوع پدې کې هغه فعل او عمل له مکلف دی او محمول پدې کې هغه صفت قائمه بالعمل له نو دغه مجموعه ته چې فعل او عمل له مکلف دی او صفت قائمه بذلک العمل له دې ته قضیه وي دې نه قضیه جوړه شو او دې ته کیفیت العمل وي زه به تاسو مثال درکم الزنا حرام زنا حرام ده په خبره باندې پیږي کنه نو الزنا موضوع شو او زنا د چا عمل له فعل مکلف دی کنه دی د مکلف مختار عمل دی کنه دی آیا زانی په دې زنا کې مختار دی کنه دی آیا صدور د زنا من ذالک زانی کیږي کنه کیږي او هر چې دا واجبتون دي نو دا محمول له دا غمانه قائمه بذالک العمل نه حرامون چې دی کنه زنا او حرامون نو دا حرامون چې راوالي وایا دا صفت قائمه بذالک العمل له دی کنه دی دا محمول له دې ته قضیه وای سوي وته قضیه وته وای نو ما بل عرض تاسو په خدمت کې دا کولو چې کدلته د حکم معنا محمول اخلي محمول لقضیه نو دام ټیک نه دی دغه د کیفیت د عمل نوم دغه محمول له حال تغینه مراد محمولو دغه فساد راځي بیا بداسي شي چې منها ما يتعلق یعنی من المحمول تک حکم معنا محمول واغسته کنه ما يتعلق بكيفيه العمل
نو د محمول تعلق د محمول سره شو دا بل خراب راو دام صحیح نه دا سفیده پکې مرتب نشو نو مونږ ته صرف بچي درې احتمالات پاتې شو د حکم شپږ معناګانې وي دا درې دلته فټ کول بالکل صحیح کیږي نه خرابتیا راځي مونږ ته صرف درې پاتې شو سو پاتې شو درې پاتې شو هغه درې کم دي چې حکم په معنا د نسبت تام خبریه والی ادراک د نسبت مجموعه د قضیه والی ادراک د نسبت والی او مجموعه قضیه والی د غدری مونږ ته پاتې شو پدې کې بیا ډېر طولانی بحث دی کوي چې راته یو که خو غوښ شورته چې درته شروع شم او کوي چې نه سبا یو کا بس تاسو خو خاله اوسو کوم شروع شم درته ټیم پوره دی دا ما چې کوم تقریر کو ذهنم بسنا سو واغستو بس سبا ته به نورم والی ښا